موږ دلته خیبر پختونخوا KPCTA طرف نه راغلي یو. هغه موږ ته انوایټ کړی او موږ دلته راغلو. موږ د کاپر اینډ براس سټال لګولی دی. کاپر چې کوم دی که نه پهله هر کورونو کې استعمالېدو. خلک چې کوم دی دا کاپر خپل لور یا خوریانو ته جهیز کې ورکولو. چونکې اوس دا سیس ګران شو او نور ورایټي رالو، سیلور رالو، سټیل رالو، پلاستیک رالو، نو په وجه ګرانی په وجه د دې چې کم هغه د یوز دی هغه کم شوی دی. आज मैं इधर नस्तराल में एक प्रोग्राम चल रहा था, कल्चरल प्रोग्राम चल रहा था, तो मैं इधर प्रोग्राम के लिए आया हूँ. तो इधर बहुत अच्छा एक प्रोग्राम और मेला लगा हुआ है. मुख्तलिफ हैंडमेड चीज़ें इधर मैंने देखी, पुरानी चीज़ें देखी है और हमारे चित्राल के जो रिलेटेड चीज़ें रबाब जो फेमस है चित्राल में, और वो भी इधर बजाई जा रही है. ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ें, पुरानी चीज़ें, इधर कदीमी चीज़ें भी पाई जा रही है. कहवा मिसाल हो, कहवा खाना में बहुत शौकीन होते हैं कहवा के लोग, तो वो भी इधर लगा हुआ है. ठीक है, फॉरेन भी काफ़ी फॉरेन आ रहे हैं, अभी आने वाले भी हैं. और हमें चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि ये इस तरह जो मेला हो हर जगह लगाना चाहिए. نن دلته راغلي د پېښور نسترحال ته او ډېر زیات خوشحاله شو چې زموږ په پښتنه خاوره باندې دغه حساب میلې لګي او هغه یو ښکلی ایمیج ورکوي نړۍ ته. نو پکار ده چې هغه صوبایي حکومت دی که هغه وفاقي حکومت دی په دغه حساب اکټیویټیز باندې هغوی پاملرنه وکړي چې دغه حساب ایونټس هغوی ارګنایز کړي. دا چونکې د ټوریزم حوالې سره دی، ټوریزم حوالې سره به زه دا ووایم چې صرف په کیمرې د مخې یا یو ورځ دوه کې دا نه دی کول پکار، بلکې عملي توګه باندې په ټوریزم باندې کار کول پکار دی. ځکه چې ټوریزم دا یو داسې څیز دی چې په ټوریزم باندې د یو ملک ریپوټیشن ډېر زیات ښه کېږي. نو الله دې وکړي چې زموږ په دې خاوره باندې دغه حساب خلک راوچت شي چې هغوی د یو امن دپاره دا چونکې دا ټوریزم دا د امن سره تړل شوی دی، نو دا د امن یو نشاني ده. نو الله دې وکړي چې دغه حساب ایونټس زموږ په دې پښتنه خاوره باندې ارګنایز شي او دا راشي. چونکې دې سره داسې ده چې د خلکو هم پکې ډېر زیات انټرسټ لري، خلک راشي. کوم زموږ ثقافتي داسې څیزونه دي چې هغه زموږ خلکو نه دي لیدلي، خو هغه زموږ د ثقافت کیسه ده، هغه خلک ویني. کوم ځوانان دي هغوی راشي، هغه دې یو خو دا ده چې هغوی انجوایمنټ هم وکړي، بل هغوی ته ډېر زیات نالج هغوی ته حاصل شي. मैं स्पेशली मेरी स्किल जो है वो क्रॉस स्टिच की है, तो मैं इसमें कैलीग्राफी भी करती हूँ, बेडशीट्स भी बनाती हूँ, होम डेकोर की जितनी पीस हैं, टेबल रनर हो गए, सोफ़ा कुशन, एवरीथिंग. तो इसमें हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और ये तो एक्सपेंसिव भी बनते हैं क्योंकि इसके टाइम बहुत इसमें होता है. और ये यहाँ पे अभी पहली नानी दादियाँ ये काम करती थी, लेकिन आजकल कोई भी काम नहीं करता. तो मैं अपने शौक़ के हिसाब से और अपने इसको मैंने बिज़नेस बनाने के हिसाब से मैंने ये काम शुरू किया और हम चाहेंगे कि इस तरह के इवेंट होते रहें ताकि कल्चर डिपार्टमेंट और टूरिज्म डिपार्टमेंट इस तरह के करें. دلته چې کوم دی هنر میله کې ډېر زیات چې کوم دی سټالز لګېدلي دي د کلچر ډے حوالې سره، او ماشاءالله ډېر زیات یو ښه سیټ اپ دی. او زموږ پښتنو دا پکار دي چې دا پروموټ کړي، سپورټ کړي. پېښور کې دا سیمینار چې کوم دی حکومت له هم پکار دي شروع کړي. دلته چې کوم دی نو موږ غواړو چې امن راشي، بیکاز دلته چې کوم دی نن سبا ډېر زیات خفګانونه روان دي، ټینشنونه دي. د هغې سایډ کولو دپاره چې کوم دغه رنګ سیمینار ټول پکار دي چې پښتانه هغوی مطلب سپورټ کړي او کلچر چې کوم دی هغه نور پروموټ کړي نور دنیا ته. تاسو راغلي دا هنر میله په نشرحال کې چې کوم د 3 ورځو خیبر پښتونخوا کلچر ډپارټمنټ شروع کړی دی. دې کې دا چوتالي هینډیکرافټ سټال دی. تاسو کتی شئ چې تاسو مخې ته پراته دي زموږ دا مشهور د چترالي پکول یا کپولو موږ ورته وایو، او دا د چترال خاص نښه ده. دا د زمانې قدیم نه ده زموږ دا خلک چترال په خپله یې جوړوي، په خپله اغوندي او په خپله یې خلکو له هم پیش کوي. دا زموږ یو برینډ جوړ شوی دی. پخوا خو ډېر زیات دومره به نه، اوس په تاسو په خیبر پښتونخوا سیمې نه علاوه دا په پوره پاکستان کې خوښوي خلک، او بهر نه هم چې څوک راځي هغه ایز ا سوینیر ځان سره دا وړي. دا نه صرف دې کې لاس محنت دي، دې کې دا هنرمندانو محنت دي، او دا زموږ دا تاسو ویلی شئ چې یو برینډ جوړ شوی دی.